دیوال والا غړي والا مګي ډوډۍ را مخکې نه خپل ځای له دی زه خبره طالبان را کوزو اچھا جو که نه الحمدلله جی والله جی کتاب المحاربین د مخکې سره مناسبت ډیر واضح دی ځکه مخکې د حدود او د قصاص باب کتابو او دا هم د محاربین من اهل الكفر والردة کم کسان کافران دي او کم کسان مرتدین دي نو دا اغیده حد یا دا اغیده قتل ذکر دی دلتا دا اغی هم ذکر دی دلتا نو بدی نسبت باندې امام بخاری رحمت الله علیه دا اغینا پسارا دا په مناسبت د مخکې کتاب سره عارف کې ورته وګورئ د متوجه شه المحاربین هغه خلق دي چې هغه د مسلمانانو سره حرب کې آیل په جنگ کې من اهل الكفر والردة اهل الكفر او الردة مرتدين کافران او مرتدين نو دا هغه خبره چې کافر سره جهاد دي او د مرتد سزا د مخکې ویلو د مرتد سزا هغه خطر دی کوم سړی دی نو هغه لا برابر د استتابه په دلم د توبې وجه کې نو په توبه او استلا ورتیک شو او په توبه او نه استلا نو بیا واجب الخطا او خذل مرتد چې هغه له خطر نشته او جیل کې واچي جیل کې واچي تر هغه پورې چې یا خدا توبه ورته مسلمان شي او یا په جیل کې پړ شي دې کې یو ضروري مونږ نقطه تاسو ته وایم د مرتد دوه نوع دي یو هغه دی چې هغه ارتداد وکړي د اسلام نه وځي بس اسلام نه وخت نشي راغلی یو هغه دی چې هغه قرآن تکنزل وکړي یا د دین اسلام وکړي یا الله تکنزل وکړي یا د نصوص د قرآن نه روګرداني وکړي نو په دغه مرتد د ټول علماء اتفاق دی الاول به استتابه وکړي کتوبه او استلفه بها والا ملبس لیکن یو هغه مرتد چې هغه فقط النبي مرتد شي پیغمبر تکنزل وکړي یا د پیغمبر په شان کې توهین وکړي آیا سره استتابه شته او کې نشته نو زمون متقدمین علما چې څومره دي زمون متقدمین علما هغه وی چې او دلته استتابه شته طلب د توبې دی وکړه او زمون چې څومره متأخرین علما دي هغه وی چې نه د استتابه نشته د سزا قتل اوس مدته یو خبره کې ځان پویو چې آیا دا سړی چې دا سب النبی وکړي توهین رسالت مرتکب شي دا مرتد دی او کنه دی د باندې حکم اطلاق د مرتد کیږي اگر نه کیږي متقدمین چې څومره علما دي هغه په اطلاق د مرتد کیږي دا مرتد دی او چې هر کله دې شو مرتد د مرتد حکم مندقل چې استتابه به کوي او کله توبه نه پس دی مسلمان په وبه او الا وجبه زمو متأخرین علما وایي چې دو خبرې کوي یو خدا چې د حکم د مرتد نه دی او که حکم د مرتد دی هم یا مرتد دی هم
نو د حکم هغه نه چې حکم د عام مرتد دی د استتابه نشته او یو شی به ناشنا پتاول کې د مشابه د متأخرین علماء دغه لیکلي دغه اصل امام شافعي رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل دا غي مسلک دا د شافعي او احمد ابن حنبل او د امام مالک رحمت الله علیه راجح قول دا دی استتابه ول نشته مرتکب دا پیغمبر د ناموس د خطر د شافعي سے مستقم دی د حنابلو مستقم دی او د مالک سے یو قولم دا دی چې د استتابه نشته او د متقدمین وشتا ولا دی مرتد دی کنه دی کدی مسلمان دی هغه وی مسلمان هو چې سب النبی کې مرتد شو چې مرتد کې د مرتد سزا کې د منتقل کې استتابه او دغه نفس په استتابه او نفس نو قتل دی او کې استتابه توبه ایمان وروړو نو مؤمن دی الحمد لله زمون متأخرین حضرات وی چې نه دا حکم یوازې دی مرتد پورې خاص نه دی دا که حربی دی دا که ذمی دی او کله مسلمان دی دی مطلقاً واجب القتل دی کته مرتد ورته وي د مرتد یو هغه سزا ده چې استتابه دی او د مرتد یو دا سزا ده چې قتل دی او یا مونږ وایو چې دا د سر نه مرتد نه دی هغه مرتد نه چې هغه محکمات د مرتد په کتابونو کې ذکر کېږي دا هغه مرتد نه دی دا د سزا چې دا هغه قتل دی واجب القتل دی نو دلته یو جبن وتوي د کسب د لو کې نو علماء په اتفاق د چې د استتابه وکړه کله مسلمان شو فبها کلمه لیکا او د کسب النبی کې نو متأخرین استتابه بنه کې اته نو دلته په موږ بعض علماء بعض حضرات اعتراض کوي چې جيبه خبره ده چې سب د خدای کې داغه توبه قبليږي او کسب النبی کې داغه توبه نه قبليږي یاد ساته مولانا یو حقوق د الله دی او حق العبد دی حق الله چې جدا دی او حق العبد جدا دی حق الله کې قانون دی حق الله کې چې حق د حقوق د الله نه پیمال شي نو دې کې استتابه کار ورکړي لکه مثلا دا غي مثال بدل کما چې یو سړی دی او هغه زناو دنه یو حق د حقوق د باری تعالی دی دې توبه واسي الله ما معاف کړي خبر خلاصه او یو حق العبد دی حق العبد کې توبه کار نه ورکړي لکه ما دغه اغلا وکړه اوس دغه په دې کې توبه مباسمه دغه ما ته دغه حق نه معاف کیږي نو دا سب الله دا حق من حقوق الله دی سب القرآن حق من حقوق الله دی سب الدين والشريعه حق من حقوق الله دی سب النبي حق من حقوق العباد تاسو خبر اورئ متأخرين وي سب النبي یو حق من حقوق العباد چې حق د حقوق د عباد نه دي دې کې توبه کار نه ورکړي متأخرين حضرات وي دا یو خبره دیمه خبره ده الله ته کنځل وکړ نو الله په منزه دا عیوب ولري نو دا کنځل او دا سب کلا سب دي ځکه الله متهم نه دی نه متهم کیږي الله پاک نه متهم دی نه متهم کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بندل بندگانو ته نه دی دا ټیک ته هغه واقع دی او حضور پاک تهمت لګي کو کافر دی او پیغمبر علیہ السلام هم د دې لایق نه چې په تهمت کو لګي لیکن من حيث انه انسان کافرانو په تهمتونه به لګي کړي کافرانو په پیغمبر تهمتونه لګي کړي یعنی څه په دې حیثیت چې الله باندې تهمت کو لګاو د شان د باری تعالی د من حيث انه اله هغه تهمت نه قبله او شان د پیغمبر من حيث انه انسان یو انسان دی په انسانانو کې عظیم شخصیت دی نو په دغه نسبت باندې یو تهمت ورپورې نخلي الله پورې نه نخلي نو ځکه هغه استتابه کول شي او دغه استتابه نشي کولای ها اوس کته چې دی مرتد دی او مرتد چې دی نو هغه استتابه دې مثلا مثالونه شته مثال ما سره دا دی یو سړی دی او هغه باندې څور ته ویل کېږي او حد جاری گواهان ور باندې پیښ شو چې گواهان د زنا کړی دا
او بده گواهان پیش شو او قاضي ته پیش شو او قاضي فیصله وکړي چې د حد زنا ورکړي شي آیا دا حد پر استتابه ختمي نه په دې استتابه او حد ختمي په دې زرها و چې د توبه واسم د توبه واسم د توبه واسم ما ماخ کې بیا به زنا نه کوي بس اوس حد په قائم دی نو د دې حد قیام سره حد په قائم دی د حد په قیام سره د استتابه نه کی قاضي وتدا نه شي ویل چې روته زنا کړل اول توبه واسه په توبه دی واسه حد نه مساقط دی بیا به کې بنه کې او په توبه نو باسه نو جواب دی نه بس کې گواهان په قائم شو وایي اوس حد نه ساقطي حد قذف ته وګوره نه ساقطي دا څنګه چې دا کوم سره مرتهب د ناموس پر رسالت او په گواهان قائم شو به گواه خدام دلته نشي ویلي گواهان قائم شو د قاضي په نسبت باندې بس په حد قائم شو چې هغه قتل دې نه استتابه نه کی د حد ته نو یو د نورو استتابو د نورو سبونو او د پیغمبر د سب په منځ کې فرق نه لري دوه فرقونه دي دوی موجه مې سوې ده دا چې د دې لپاره د قتل حد دی دا که مرتد ورته او کنه وي که مرتد ورته چې دا مرتد دی نو حکم یې دا هغه مرتد نه دی چې کوم نه استتابه کیږي دا هغه مرتد دی چې دا حد بس قتل دی دا په شی په خبره دا حکم اگر کوم مرتد دی وای هغه مرتد چې دا حد څه دی قتل دی لکه څنګه چې په حد زنا کې دی استتابه کار نه کوي حد قذف کې دی استتابه پټی کار نه کوي حد سرقې کې چې حد په ځل قائم شو گواهان او شو دا باندې گواهان کوي دا څه خدای قتل نشي ورکولې یو سړی وي دا باندې گواهان پیش کړي چې گواهان دی ور باندې پیش کړل بیا د حد نه ساقطي نو یا که مرتد وته نو حکم یې دا مرتد نه دی او که مرتد و په حکم کې نه داخله بعض حضرات دا په حکم د مرتد کې نه داخلي او ما ته دا راځي حق کوي دا زنديق دی دا په حکم د مرتد کې نه داخل دا څه دی زنديق دی ولې ځکه دا سزا هغه سب ولا له ورکول چې کوم حربي دی حربي مرتد نشي دا سزا هغه کافر له ورکول چې کوم ذمي دی نو ذمي نه په مرتد نشي او دا سزا هغه چالان چې کوم مسلمان دا کوي نه په شی په خبره دا مطلقاً مرتد وي نو بیا دا سزا د حربي لپاره ولې دا مطلقاً مرتد وي چا به نو دا سزا ذمي لپاره ولې دا بیا خو ذمي ته مرتد نشي ویل حربي ته مرتد نشي ویل مسلمان ته مرتد وي نو ټیک ته چې دا مسلمان کافر شو نو دا مداخله کوي واپس کفر ته لا نو کفر ته واپس دي نو ارتداد متوجي کیږي او کفر ته واپس دي نو زندګي متوجي کیږي دا زندګي دی او چې زندګي لفظ مې راوستو نو مرتد نه زندګي لفظ مې راوستو نو اطلاق په حربي صابم کیږي اطلاق په ذمي صابم کیږي او اطلاق په مسلمان صابم کیږي او حکم د زندګي په دقه دی د زندګي حکم چې د قتل دی بس د استتابه نشته او ما سره دي مثالونه شته کوم مثال هغه خلق ولا استقام کم به اختلاف پاکستان رسول الله مبارک هغه مباح الدم ګرځول ابن خطل متعلق باثار الكعبه او توبه وباسي او رسول الله مبارک په قتلوا استتابه نه لري تاسو کوم څه په خبره استتابه نه لري نو ډېر دا خلک دي چې ابوي د نبی رسول الله په زمانه کې ډېر خلک چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مباح الدم کړی دي او دا غیر استتابه نه لري دا هغه خلک ولې ابن قتل کې څه ابن قتل مسلمان شو مرتد شو او انت د دمه ګړول د پیغمبر علیه السلام استهزاء وکړ دین دې شو څنګه دا نور هم دي نو دې کې مولانا د متأخرین او غیر راجح ده اوس راشه مولانا صاحب د متقدمین عبارتونو په تاسو کړه هم مطلق نه دي د متقدمین په عباراتو کې یو ټکی دی هغه وایي چې سړی مرتد شو استتابه وکړه تصب النبی کې مرتد شو استتابه وکړه او هغه سره یو ټکی لګي هغه دا چې مجاهر نه اعلان نه کوي او کدی مجاهر او اعلان وکړه نو بیا د استتابه نشته هغه لري نمبر 2 دیم په کې ویسلی کی دیم ابو دالی کی چې کوم سړی مرتد شو او درې تبلیغات وکړل خلکو کې شهرت ورکړه دغه استتابه نشته نو ګل متقدمین عباراتو کې
کوئی داشتا چې هغه مرتد د استتابه ده چې هغه معلن ني اعلانونه د خپل کفر نه کړي د پیغمبر د سب اعلانات نه کړي او دویم هغه مرتد هغه دی چې کوم دا خلق ته د تبلیغات نه کړي دا خبر مې پوره کړه چې زمونږ په پاکستان کې یو قانون جوړ شوی دی او قانون دا دی چې کم سړی د ناموس رسالت د حد تک مرتکب شو د سزا قتل نو اوس بعد خلک دې په صدقه دي چې دا ولې قتل دي کې ترمیم پکار دی خو مرتد نو چې دې کله مرتد شو نو استتابه وکړه نن طلب توبه وکړه په استتابه نه په توبه وستلو یې قتل او کې استتابه نه کړو دې قتل حالانکه آئین کې استتابه نشته آئین کې دقه ټکی دی چې کوم سړی د ناموس رسالت مرتکب شو د سزا قتل استتابه پکې نشته نو دې دا چې زمونږ د بعض خلک لګیا دي تاسو خو به خبر اورئ چې لکه ناموس رسالت په ارتیکل کې ترمیم پکار ترمیم هغه دغه مولیانو په تور نه بعضی مولیانو غامدي غونډه لري مولیان هغه خلکو په وخت کې ورته ودان کړی دي چې دا قانون د شریعت خلاف د شریعت سره پیټ پکار دي ولې سړی مرتد دی چې سړی کله مرتد شو نو دا په یو لیکه کنه چې استتابه یو سړی د الته کې بدی وي پیغمبر ته کنځلو کی رسو مو ته حق معلوم شي او خدا ما غلطي کړ او دا ما زیاته وکړه او مولا په کوئی کې دا په زیاته کړی او دې توبه وکړه ولې وځي د مرتد شو کوم بل چې استتابه دي او چې استتابه نه پس دی بیا مسلمان نشي مړېږي دا قانون ولې داسې دی نو موږ خو ځل چې التوي تاسو سره رسالت کې دا کو ترمیم کو ولې چې جوړ کی ها ترمیم کې د پیغمبر ناموس او قتل نو خلي شي الفا دا خو له جنجال نه دی در حقیقت دغه نقطې ته ګوري دا مرتد شو اوس مولانا سرزان کوي دا غامدیان مامدیان چې څومره دي دا د جردان خپکیږي ما دا چې کوم خلک په پاکستان کې د ناموس رسالت د حد تک مرتکب دي دا او دوی څه وایي وی دا زموږ د امام صاحب مذهب نه دی وایي دا حمدیان دی وی دا خو د شافعي صاحب مذهب دی وی دا خو د احمد ابن حنبل مذهب دی چې استتابه دې مکاو شافعي صاحب د متقدمین او مذهب خدا چې استتابه دی وکړه دغه ترمیم نه دی ناموس رسالت پر قانون کې ترمیم وکړه د حقیقت د متقدمین عبارت تا کتل دی هغه کې لیکلي دي چې کوم کسان مجاهرین دي دا شی اختیار کړ هایلای کې وته دی وای هایلای نو دوی ته هایلای دا شی اختیار کړ نو هغه استتابه نشته او دیندا د تبلیغات کوي نن سبا چې څومره خلک د ناموس رسالت مرتکب دي هغه ټول د امریکا او د لندن او د کافرانو جردان هغه باقاعده د تبلیغات کوي هغه باقاعده په میډیا باندې جهر کوي هغه د نورو خلکو په ذهنونو کې لاګان ورخره ولغواړي هغه دا څه چې نا خبرتیا د وجنه اعلان کړي هغه باقاعده د کافرانو جنسان دي هغه په دغه مسله کې مدعیان دي هغه په دې کتابونه لیکي هغه په ټي وي چینلونو کې اعلانات کوي هغه د فیسبوک په ذریعہ خپل ځان په مخلوق کې خورول غواړي نو زموږ متقدمین احناف هم دا وجه دي نو استتابه نه کوي تبا په خبر ورسېده او زنده چې دا یوازې مطلق نه دی آئین پاکستان بیا نه دی کتل هغه کې د مسلمان ذکر نشته هغه کې دا دی چې هر هغه کس اذا حد تک د ناموس رسالت مرتکب شو واجب القتل دی ٹھیک شو مسلمان دا کار وکړ نو ته خو هغه کې وایي چې استتابه دی وکړه لیکن پاکستان کې یو ذمي اوسېږي هغه دا کار وکړ تر یا پاکستان کې یو حربي راغلی د جاسوس دی یا په پاسپورت راغلی دی مستعمل دی او هغه دا کار وکړ سره وکړي ته په دې قائم کې ترمیم وکړي او ترمیم کې دا ولیکي چې اول په استتابه کې دا خو یوازې د مسلمان نه ممکن نه ده دا نه ممکن ده ذمي نه ممکن ده حربي نه ممکن ايضا هغه د استتابه کولای شي څنګه د استتابه کې نو حاصل د مسلې دا دی چې دا قانون چې کوم جوړ شوی دی دا د علماو د کمیټې په بنیاد جوړ شوی او دا ټیک قانون دی چې کوم سړی د ناموس رسالت د حد تک مرتکب شو دا غن استتابه نشته هغه واجب القتل دی سبا په خبره کوي هغه استتابه بالکل نشته واجب القتل دی ته ذمي دی په حربي دی ثابت دی حکم مستعمل دی حربي دی ذمي دی که حکم مسلمان دی اوس دې مرتد دی کنه ته بالفرض په مرتد کې داخله نو حکم هغه مرتد ولا نه
او کته ورته مرتد نه وي څه ورته وي زنديق ورته وي بس خبره تاسو ده اوس راشه مولانا ته مرزا غلام احمد چې کله د پیغمبر علیه السلام په جامه دا غوړاو نام یو دا د پیغمبر نو آیا هغه د پټ لګول باندې پټه لګول یا مرزا غلام پرویز چې د رسول الله د حدیثو انکار کوي او یو داګي تشبیه وکړ ورته دا باندې پټه کوي دا باندې اهلیت کوي اخو تبلیغاتي کتابونه به لیکلي یا د مخکې چې کوم سړي باغ عابد نصرین ورته شي الى لندن تا یا قبل سړی سو چې بیا خمینی مو په اعلان کړو څنګه مې هغه سلمان رشدي او لندن کې څه پورې ناشته د استدابه کې قانون به پټیته اوس دا سوال لا باندې وکړه چې دا مرتد دی نو د دې مرتد سزا قتل کوم لیکل راغلی دا یو د کومه په کار دی اصلي تور باندې خبره ټیک شو لیکن نو چې دا کوم څه باندې حد قائم شو ما مثال نبی دته هو استدابه دي نه کی دا حد زنا او حد ترقیش ما مثال درته لیکن قرآن کې تاسو دلیل شته چې تا کم دی دا آیت دلیل دی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او دیکھیں اس قسم د استدابه ذکر دیتا دیکھیں اس قسم د استدابه ذکر دیتا او کته چې دیکھیں یو وال يقتلون نه او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض دا محاربه د الله او رسول دا بيخفل اقسام او انواع لري محاربه د الله او رسول بيخفل هغه دی و د انګریزي کې کیټګریز وای کیټګریز وته دی بیا وای دا خپل اقسام لري نو یو قسم اداري پیغل شدید دویم قسم غینا اخاص دی دریم قسم غینا اخاص دی ضرورت څه او نصوص ما سره د دنیا دی تقریبا ما به اشتراک او تقریبا په تواتر د طبقه سره متواتر ګرځېدلی دي چې رسول الله مبارک د فتح په مکه پروز یا ولدت یا اوبیش کسان مطلقاً مباح الدم مطلقاً مباح الدم ګرځولي او دا راځي په خبره په ځین خلاص کړه دا تاسو باندې سوال کوي یره کدا ناموس رسالت کې مقتل دي استرابه بکې نشته او دا مرتد دي چې تا خبره دي چې دا مرتد دي تاسو چې دي زین دي او د صداقت دې نشته ما ته مثال کولی دی او دا حد دینه چې بچا قائم شي کتابه شته او او دې ما سره بل مثال مشته دې مثال ما سره قتل کتاب باندې قصاص ثابت شو او گواهان په قائم شو چې کتابه شته او وقامه قالو ولې دغه هغه کې حق الله دغه حق العبد او دیم مثال تاسو ته ما وې دیم مثال مې درته غیر درکو د الله د سب او د بنده د سب په منځ کې تفریقي او الله کې درته نو حاصل د مسلې دا چې دا قانون بالکل ټیک دی دغه ترمیم کول نشي کېږي دا بالکل درست دی او دغه زموږ مسلک د شوافی علماء اخذ نه کړي دا زموږ خپل مسلک دی دا یوازې د متأخرینو په څیر نه ده د متقدمینو عبارتونو د قواعد دي دا دې کې استتابه د وڅ سر نه نشتا څو څه شه او محاربه الله او رسول سره یوازې نه چې ټول راوړي ويسعون في الارض فسادا دين الوي فساد بالکل دي چې سړي الله تصرف کوي دین الوي فساد بالکل دي چې شریعت تصرف کوي دین الوي فساد بالکل دي چې پیغمبر توحید او پیغمبر تصرف سبو کی تغیر وی فساد دی کیوں سر بسے شاہ نا موافق شدی پر مدینہ مرد جوا کی مبتلا شو جی دا مور کوا زخم لچی دا مردار شي هغه زخم له داغ ورنه کې وینې بند شي ها او بم مور کوا شابدي د دې خلکو نه استتابه نه کړې چې توبه واسه کنو باسه دې استتابه نبی رسول کړی ده
ورپسې شه او ما درته مخکې دا قصاص نه دی دا جزا د محاربینو ده دا قصاص نه دی چې دا غراغي په قصاص کې سخت دعوه شرط ده دعوه کوم قصاص کې بیا د ولید مقتول نه د عفو ما قتلت کې یا بخیو کې نه بخي او قصاص کې بیا سری لا قول الا بالسر د مقبل باندې او قصاص نه دی او دې ستابه کړی دا شابه دې ورته ما ته ویل دا قصاص نه دی ها دا جزاء ده ها فواحش پیدا مناسبت دا که فاحشه دی وکړه صدا به درته ملاویږي ها انسان مخصوصه او جبا جنت بول کم في نظام ساته ها دا رد صوت کې دا بل ځای سره رښتا لکه د اخیری صحابي دی چې وفات شوی دی جی تفصیلات کې ما جوابونه کړی دي شابه دا په خوارج معتزله او دلیل شو ما جواب کړی دی ها مناسبت جواب شو جی يعني إذا اختلاف فكي ما جوړوا شابتي فكي وذكرت لعبد الرحمن بن مهورة أغمق كتاب ورسلت حدثنا سفيان الثوري هل سفيان نقل قول منصور نكنا قال حدثني واصل عن أبي وائل أو وقت منصور وسليمان أو وقت دا أبو وائل أستاذ أبو ميسرة عبد الله أو دلت أبو وائل بالذات عبد الله نكري قال عمرو بن علي فذكرته لعبد الرحمن بن علي وقال حدثنا عن سفيان أغوي سفيان نقل إذا أعمش ومنصورنا وواصل سليمان فده واصل لولده ويجي عن أبي وائل عن أبي ميسرة أو بكي أبو ميسرة دي مخاني سند قال دعه فده فريدوا لكن تمام تكمل ده فريدوا ده وقتني فيك ده شابتي حسن بصري من زنا بأخته حده حد الزاني موايو بالكل حد الزاني ده
او صدا کول بادشاہ د دین زیات مول کی تعذير ورکول شي شابه سورۃ نور نمخ کی او کله اصل کی سورۃ نور کې رجم ذکر نشته کړه الزانیه والزانی فجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة قال لا أدري هذا فتن لگی لیکن بل ذکر راځي سورۃ نور نه پسم رسول الله مبارک رضی الله کړی دی شابه دې یو مجنون لرجم نشي ورکولې شابه دې ابي کا جنون پتاو لګي دا تاسو ته ولي کوي چې مجنون حد نشتا نو ما د احسان په شروط کې یو شرط ترته خو دي اخر دیم شرط پرسیخه بلوغ د تقوی باندې نشتا او دریم شرط پرسیخه حریت عبادت نشتا څلورم شرط پرسیخه واده کوم سړي وادي او پنځم شرط پرسیخه د اختلاف ته خدانو په باندې ایمان شو من اشرك بالله فليس بمحسن حدیث دی په مطلب د ابن شیبه کې او هغه وایي چې نه يهوديانو له رسول الله مبارک جمع کړی دي ما جواب دا کړو چې هغه د هغه په کتابونو فیصله کړی و دوه څه شي آخر ځاني حرمان د حاجات ستاره د لوازم ما کړه امانه ټیکنه ده ورته اشاره بعضی وی ځاني د ستاره د دینه مطلقاً ځاني له ستاره د نشته په احسان دی دا دینه مراد حرمان دي کانه خپل کې ورکړل میراث ته محروم دي ورته اشاره بار یو ذکر رجم ورکا شبدي أحدث جميعا مراد الزنا فقالوا ما تجدون في كتابكم قالوا إن أحبارنا أحدثوا منتقل علماء للتحميم دوج مقولة توركا والتجبية فخر سوركا تجبية فخر سوراوان نام يوشارم دي قال عبد الله بن سلام ادعوا يا رسول الله بالتوراة روتي بها فوضع أحدهم يده ولا يتغني ويعرف يقرأ ما قبلها وما بعدها ابن سلام ودير فعيدك ما غير حيث درجمه تحت يده ومر بها من رسولك الجماع فقال الجماع عند البلد لمناسبة سبع يهودي أجناء عليها ثابت وما يركب أقل ما شقاوان كامل بشكا ولا تدوان مردار شو نقول دي باندې کې فیصله وکړه زما د خبر اخلاص راکړه چې په کومه طریقه ولا فیصله وکړه دا به دا په دې په کتاب دی زموږ په کتاب فیصله وکړه هغه په خپل کتاب باندې راځي دي دوه پسې اوس بس کې دا ګل مخکنه اوس که کافر راغی نو د هغه په کتاب فیصله نه کته ته عمر چې زموږ په کتاب فیصله وکړه وکړي دا نن قرآن نازل دی وانحكم بينهم بما انزل الله وانحكم بينهم بما انزل الله دا مخکنه اوس منسوخ دی اوس که دلالات له حربيان یا دنیا په خپل کتاب خپل دې په خپل نس کې فیصله کوي ما غوډه خبره کوم مسلمان قاضي لرانه
القرآن مثلا ذكر هذا الكتاب المنسوخ ده شبه أنا إذا أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله على ولي كل الله فما تشاء وقرا أو يقول ما تمر قال مسلم الله صلى الله عليه لا يقول كل الذي يريد الله عليه ولا يستطيع عليه يسير قال الله ولي الله قال لا يقول من هذا والله ما ملك عليه رسول الله هذا حدي يعني نصر أو إمام قبل من الركوبات ليش تفقدوا بها إذا جاء مستقيا بس يصير استفتاء في جزء حتى الفدرين لو جنا مكردا بس نوري مشي على توبة وانا ساعة بوزونا ما توصل جنا لو زنا بدي في الوقت ولي بابا ده توبة بطل كسر كله قال تعالى يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب الجامعة في رمضان في جماعة كذا دام زنا قلنا لا لكن تدانيشتا ولم يعاقب عمر صاحب الزكي ده उसे अख्तार करे वो पहाड़ की साहिब उज़्ज़ब ये समाना उसे अख्तार करे वो नुदाक़ुद हद नशी वस्तु हद नकम गुनाना वफ़ी अलबी उस्मान अलिफ मसूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ हद अदा खुदा زينا شابتي إلى النبي العظيم المطالب تفسير نقوال وفي توبة وباسا يضربوا الحدود ما استطعتم چیرا دغه شی دي لا نصاب خبرني رسید نو یو ما زنا کړی دا نو ادرا الحدود معنا پسترګو به زنا به کړی کړه زنا مطلق درعه يرجینا ما خو زنا کړی دا کنه مړه لاس باندې وروړي دا تقبل به کړی خو یو چې خبر خلاص شي ولې حق عبد سره تعلق نشته حق الله دې تو په اوس وخت شي دوغه پسې اشاره ولې ما ان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال يا رسول الله قال يا رسول الله الله قال بعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل رحمه الله يا رسول الله قال بس كنايه ونقرا لانك تلفظ الذين لفظ خاص وضع دي نائك زاني تا نائك چاته وي زاني تا اوس موږ له کوي دا ما نه کړی دا چې د مولا خو له چاته او به هغه واخه امزور به واخه مولا ورته نائک وته هغه ورته نائک هغه مخان خو په خوشاله چې دا ما د یو خن وای نه چې نائک معنا ځاني اوس هغه معنا نه اوس په نه کې بشرته وای اوس معانی لغوي او اعتبار نه ګوري ها اصطلاحي او اعتبار زو په پېښه ولقد ما تعلموا من قال من قال ما يقال عليه الذي سيد الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ما قال رسول الله لا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقول له قال لا يقول اعلم ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ولا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال محسن دې کنه په محسن نه بیا خرج نشته ها باقي روان نه نه باندې ورته ما الله تعالی تاسو کې موږ نه قالو الله تعالی الله حتى قالوا هذا الله قالوا الله قالوا الله او اقرار حجت دې شابه دې د سړي لپاره
یا اقرار حجت دی یا څلور گواهان او د ښځې دپاره یا اقرار حجت دی یا څلور گواهان یا حمل خو چې دا غیر شادي شوی دی واده شوي نه او حمل یو پکې د هغې زیات دی عند هذا هغه حد په ځای ورکړي دا هغه جنایت په ځای ورکړي دا څه شوی نه دی خیرات او روپیا به مردود مناسبت سبب دی لیکن وہ روایت کو کہتا ہے کیا بتائیں گمراہ بچی پتر دفریزی اللہ نازل کرے اور بعض حضرات کی اللہ نازل کرے نماز اغا الشیخ و شیخۃ نہ اللہ کا قدر انزل اللہ تعالی فی کتاب منسوخ التلاوت سے پتہ لکھ کہ هغه کم الشیخ و شیخۃ اذا دنیا ترجمهما دا خو مصرح نه دی او دا د قرآن شریف آیات معلومیږي الشیخ و شیخۃ په اور کې بوډا ګورې ته ځوان ته نه او شیخ او یو شیخۃ په ته بوډا دی نو کې واده کړی دی هغه ته موي بوډا وکړ نو واده کړی هغه ته بوډا الشیخ او شیخۃ نه دا کوم ځای نه معلومیږي چې دا دی محسن واده شوی دغه داشته چې کوم سړی بے واده بوډا چې هغه تم خلک شیخ او کوم خدا پکور کې بوډا شي بے واده هغه تم شیخ تاسو ویګه دا نشته بچان معلومي انزل الله او عمر بن خدای نازل کړي او کته کم دی نو ډېر ذاتي دي چې هغه منسوخ الحكم لري منسوخ تلاوت دي الله تعالی ډېر ذاتي چې منسوخ تلاوت او حکم دواړه دي څنګه یې خبر خلاص شو لیکن ثابت دی په تواتر ثابت دی دا غنس نمی کنه بچا ثابت دی په تواتر ثابت دی رسول الله مبارک زمانه نه تواتر د طبقیم دی تواتر د تعاملم دی خبر اخلاص ده ها انا یو ځکه د تیر وته دا چې ما وی چې حمل په حق د خزه کې دی کنه دا د امام احمد او د مالک مسلک دی زمونږ د شافعي ته پر جواز حمل نه ځکه چې حدود قصاص تندر او بشبهات حمل احتمال لري ورته کېدی چې چا مجبور کړی په جبري وسره دینا کړی کېدی چې دینا او چا وسره جما بشبهاتین کړی وي احتمالات پاکستان دا مسلک د مالک او دا احمد دې زمون په اذن دی ښا توسه پته شه عامله من الزنا اذا بالکل ورجم ورکه چې حمل ثابت شي نو هغه اعتراف کړی ها هغه څه کړی مطلق حملنا اعتراف کړی شابه هو هذا يوجد حديث الوالد قلت أقرأ رجال من المهاجرين أبو القرآن جزء منه عبد الرحمن بن عوف بينما في منزله ومناك وهو عند عمر في آخر حجة أو في عمر ضرب باقي حجها إذ رجع راغمات عبد الرحمن بن عمر ضمانت وقال له رأيت ابن عباس كذلك وقال أتى أمير المؤمنين تبري مناك اليوم نمت وقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يومين اليغشتي لأنك كذلك تربشت أغسوي لو قد مات عمر ملكه او وفات شدہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اليغشتي وشفه لو قد مات عمر لقد لا بل سريع والحياة فعمر ملكه لقد بايعت فلان بن طلحہ بن عبید اللہ تربيعت قوما دي اشروا مبشرون دي تضربكم والله قسم فالله ما كانت بيعت ابي بكر الا فلتة بیعت ابو بکر نو مگر نهانی مگر نہ کہانی بغیر مشورے نہ ابو بکر بیعت صحابوں کو مشورہ نہ دے شے
وتمت أبورشو او عمر کو ابو بکر مقرر کړی دی نو چې د ابو بکر هغه د شریعت موافق نه لري په مشورې سره نو د عمر هغه هم د مشورې سره موافق نه دی تاسو پیګه په خبره دې سړي څوک دې پته نشته فقد با عمر ثم قال اني ان شاء الله لقائم ادركم على عيشه بيقال في الناس فخلقك فمحذرهم يرون داخلك هؤلاء يزداد خلقنا يريدون جديد هذا خبره کوي اسلام کی طرف بیان کوم بی اراده لري ان يغصبوهم امورهم يغصب كده بنا امور دوی اصل په جنه کړه چې کوم اصل امور دی هغه پټ کی په زور ته اقوا کی اته واقعي انتشار جوړ نشي خلک خبرو چې ابو بکر هغه فلسطن نو هغه فلسطن نو څه وجبات دي خلاص خبره عبد الرحمن يقول ما يا امير المؤمنين لا تقلد كذب مكوا فان المسلم مسلم بحجين موجب في رعاء ما ذكر والخلق لرا رعاء كان والخلق دي پکې وغواهم بيات تفسير شو دي بس خبر صحیح و نري او دا خو څوک یمن ته دي څوک بشام ته دي ګرځا پیرا دوی بچي صحابو کې اختلاف دي عمر پیرا دو یو سړی وي چې دا څنګه دا پکار ابو بکر جنجال کړو دلته مکه ودا خبرې دي چې په ارقد محله کې خبر به صورت ده نه او قربه او خلکو کې به یو انتشار پیدا شي وانه او دا ګډوډ خلک هغه تدریږي یقبون علی قلب کتاب الانسیری لکه دا دې اکابر صحابه او د نظری دي چې تقواسم ته په مدینه کې ملاوي او دې تقواسم ستا مشورې وي دا د تنزیل دي چې تقوم بالنام او دې یې په تقوم چې تبع ودرېږي وتقول مقاله نه مقاله به هو یذویرها عنك چې نقل بکی وابلو زي نقل بکی دې راستانه كل مذبر هر اورون کې والا يعوها وياد بينك والا يدعوها مواضعها فقل دې به کې نه دي تقوم به مطلب دا دی چې دا شی غلی چې دا د خلکو دا خبره ختم شي هغه نور دخولان کوي دا فمن صبر وکوا انت تقم هجرت مدینه منوره فانها دار الهجرت دار د هجرت برکت دی دار السنت خلق دا حدیث له خبر دي کله خبره کینو بلا موحدین بل پیدا شي فتخلص وتبذان نشي اهل البيت واشراف تخلق سرا وتقول ما قلت اسره هوايا او بالمتمكن من الدربار جو قبلونه کی وسر التبع قادر نے پر خبر باندې موحدین بني ہوئی ويعين یاد کې علم مقالتا کی بدغی مواضع کې کوم مقصد دی کې به کیږي واذا هو مواضعها فقال عمر ما والله ان شاء الله لا اقوم بذلك اول مقام اقوم اذا قائمه كما فدي مقام مدينه منوره کې قال ابن عباس فقدمنا المدينه في عقب ذي الحجه فلما كان يوم الجمعه عجلت الرواحه زوال نقص على في نزاغه الشمس حتى اجد بعض متسعين بذيل بن عبد بن نفيل يولى 10 جالسا الى ركن المنبر وجلست حوله تمثل ركبته درم بتيزك عن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلا منبر ما سعيد بن زيد سوي يقول ان العشيه زوال نفس اروق طويل يوم قال ابوي لم يقلها منذ استخلفا نعرف ما انكاره وقال ما عصيته من درم ان يقول ما لم يقل وما غزالي خبر بكي التقوى خبر فيه عبادات خبر بكي نور سنوي دفته فتوى عبد الرحمن بن عوف الطويل وكرب مناكي فجلس عمر على المنبر ولما سكت المؤذنون المؤذنين شفتوا يريواج مسجد النبوي نور زين کې کم قبا وغيرها يعني وقت الزوال پورا برابر شو قام فاصنع على الله بما هو اهل ثم قال اما بعد اني قائل لكم مقاله قد قدر لما تدعون يسترد كذا لا ادري لعلها ممكن اذا ما اجل ما كذا خبري لي نفذ مرشما فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته بكم لا راحله رسي ودرسي ومن خشي الله يعقلها يسوق يريك يا بينك ولا احل لاحد ان يكذب علي أنظر المواعظ إن الله بعث محمدا وصام قال شروجا بالحق وأنزل عليه الكتاب فقال مما أنزل الله آية الرجم لمناسبة الدباب فقرأناها نقول الصلاة آية درجة وأقلنا أمياتكم ووعينا متاكيدي فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى يريقما إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيدل بترك فرية أنزل الله تبارك وتعالى ورجم في كتاب الله حق على من دنا إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف أو كان الحبل ده مالك ورحمة دليل فنقضي حبل سربيا اعتراف فقط ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله بما خبر السلام ألا ترغبوا عن آبائكم
دا بجاهلیت کې د الله ولا مطلب نه مطلب دی انه کفر بكم كفر بتاعت ترغب وانا ابائكم وان كفر بكم ترغب وانا ابائكم الا ثم ان رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتروني كما قدر عيسى ابن مريم مبالغه بمدح كريره مکوي ابن الله وتعالى هذه صفات ثابت ہے کہ جعل الله صفات في اذا الله صفات خاصه ارض کے حاضر و ناظر دا الله صفات خاصه لبلتانه لي عالم الغيب دا الله صفات خاصه لي قادر مطلق علم محيط لا تقول الله صفات خاصه لي وقولوا عبد الله ورسوله ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايت قران تقول هي عبد الله دي فلا يقترن دو قد نشي يوصلي ان يقول كذا خبر كي بعد ابو بكر فلتتن اغيرنا كهذه بسوچاو بمشوري او تام شويري الا خبردار انها قد كانت كذلك بالكل بمشوري شويري ولكن الله وقع ذكر الله بچو ابو بکر په خلافت شر د خلافت شر په بچو الکه پويږي ولې شر بچو ابو بکر خلیفہ شوی نو څه چل وکړي انصارو کې به یو کس بادشاہ جوړېد هغه میټینګ کړي یا به مون معنا یا به نه کوم نه معنا نو د انصارو د مهاجرینو بل اختلاف راځي کوم معنا د حدیث خلاف وزیر د الائمه من قریش سبب الله کوم نه معنا څه چل وکړي لوی انتشار د صحابه د دوه غړو په میانس کې راځي قد قتال ته خبر رسیدل کوم معنا د حدیث مخالفت راځي الائمه من قریش خبر اخلاص او بل استوي وليس منكم من نكترث ذاتنا اغسوك تقطع الاعناق اليه تعتق اعناق الابل اليه قطع اعناق الابل سفر بعيد ده د اوخ ست قطع کېدل د اوخ هلاکت ته دا کنایه د سند شابدي بعد د سفر دومره اوږد سفر چې خان پکې ټینګې دي نشي وای خو پرې دا اوخ نشي ټینګېږي دومره وو نو من تقطعو چې ډېر اوږد سفر کېږي دته مثل د ابو بکر شته څوک نشته نو که بې مشورې د دغه نه حل بل څوک نشته خیر خلاص من بايع رجلا من غیر مشورة من المسلمین که چا زما د مرګ نه پس بیعت وکړو یو سړي سره بې له مشورې د مسلمانانو ولا یبایعه نو هغې کس سره د بیعت ونشي چې چا سره بې مشورې وشو ولا الذي تابعه چې کومې تابع دی هغه ملګرتیا دې ونشي تغرة ډېر وجنا ان يقتل دې یارې نه چې دا به دواړه وجلې کېږي بس دې لپاره اعلان دا دی یو سړی هر سړی به پاسې دا ما خلیفه شو دا به موجود دا انتشار پیدا کوي په مسلمانانو کې او فساد فی الارض د مفسد فی الارض صدام دخله تاسو وایي په کنه فغرة ان يقتل فدغ يربان چې دی بدواړه وجلې کېږي با ها ورپسې چا وانه قد كان من اخيرنا ابو بكر من خيرنا ان توفى الله نبيه ان الانصار قال كنا واجتمعوا باسرهم بتمام في سقيفه بني ساعده وقال فعنا علي والزبير ومن معهما لموسى الرسل واجتمع المهاجرون الى ابي بكر فقلت لابي بكر يا بكر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا رجل منهم رجلان صالحان دون كانوا صالحان وسلموا فلا ركي ملوشو فذكر ابو ذكر کو ما تمال عليه القوم في قوم زمان اتفاق كي على شعب ورده وقال اين تريدون يا معشر المهاجرين قلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار فقال لا عليكم الا تقربوهم لا تنفي بنفي داخلي في زكاه كي نتمتع عليكم ان تقربوهم ورده اخذوا امركم شعب نقبل قال فيصلوا كيف فقل والله لناتينهم فانطلقنا حتى اتيناهم في سقيفه بني ساعده يوصل مزمل قدر في بروتو تزمين يا ايها المزمل بين زمانهم اي بينهم فقلت من هذا قل سعد بن عباده سيد الخزرج فقلت لهم ما له قالوا يعرف تبيلا فلما جلست يتشهد خطيبهم وهو خطيب سوقه ثابت ابن قيس بن شماس رسول الله مبارك صفات خطيب الانصار بهترين خطابات فأثنى على الله بما هو ثم قال اما بعد فنحن انصار الله انصار دين الله وكتيبة الاسلام ده اسلام لخر يوم وانتم تاسو معاشر المهاجرين ذات دنیا ولله قد دفت دافت سیر او یو سیر کول کېدل استاسو د قومنا لمون دي خلق راځي نو پیدا هم یریدون او دغه خلق اراده لري ان یستذلون جم او باطل خپل بیخنا
مشری تاسو والے وطن زمون دی موږ دوی خو باسه ویږي وطن زمون دی مشری تاسو کوي وان يخذلونا من الامر معجزه لري كيوم ده امر بخلافتنا فلما سكت جديجت اردت ان اتكلم عمر ما خبرك ولا وكنت زورت مقالة ومقالة من جوړه کړې وا چې ما درې رخوا خوا اريد ان اقدمها بين ابو بكر نه مخکې وې وكنت ادارئه غصرات وغصه دل القولا ادارئ ما تفقول منه الذي خپل قولنا بعض حد په جنې کنه لکه غصه پکې وا قار راغی هم تفقو چې غصه سره خبره رواني دي فلما اردت ان اتكلم قال تعالى ربك باطمئنان شاء فكرهت ان اغضبه فجوغل ابو بكر غصه كما وما تقبل خبره وخوا فتكلم ابو بكر وكان هو احلم مني ما زياد خياره كما خبر له غوكري واوقر للعزه منذ اذ غسه پکې ونکلا والله ما ترك من كلمه عجبت جما تفقوا في تدبير ما فجوړول کې جما جوړ کړو په لکه الا قال في بديهته مثلها وابدل منها حتى سكت جبشو فقال لا رب يا ابو بكر دوي ما ذكرتم فيكم من خير فانتم له اهل من انصار میں کتیبۃ الاسلام عمر رجاگر جهادونه کړی دي بلا در کې مړ شوی دي شهیدان شوی دي منو لیکن ولا يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش حدیث رسول الله الائمه ترسو بس تاسو باقی ټیک دي وردا سے جيبه خبره وکړه چې موږ دا نه وایو الان کې دې جواب دا پکارو چې دا بشری خو یوازې د مدینه نه ده مشری خو یوازې د مدینه نه ده مشری د چا ده د ټولې دنیا د نور د ټولې دنیا خلق د پیغمبر مبارک د قوم سره مشر مدینه د مدینه کې څه او دا د مکی والا پاتې چې مدینه والا خپل کلی کې خپل سره مشر کوم خپل مشر یمن والا پاتې چې موږ خپل مشر بیا بس تاسو ویږي په خبره دا جواب یې نه کوم تاسو بالکل د دې خبره خو دې څوک معلوم نه دا امر رسول الله مبارکنا الا لهذا الحي من قريش او د قریش دې په شروع کو هم اوسط العرب نصبا اعدل دي اوسط معتدل ها خير الامور اوسط العرب دي نصبا ودارا كور مكه مكرمه ام بهتر وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين الذي قوكي وقوما بيعتك ايهما شئت زما لا سيوني او د ابو عبيد بن الجراح لا سيوني بي عمر کیا دي قوكي او سره بيعت پر دور خبر ذات نه او دې کې نشته خو بل ځای کې چې رسول الله مبارک نه دی جالي مې من قریش دې کې نشته بخاری کې مذکور راځي مسلم کې مشتا ټول ویل ویل او هو ابو عبیده زمو په میاس کې عمر فلم اکرم مما قال غیر هذا دې خبره بل من بداو نه غنلا چې ما ولې مشر کې ابو عبیده ولې مشر کې ٹھیک شو ویګه ولې کان والله قسم الله ان اقدم کذا مخکشم فتضرب عنقي سر می پریشي ویږي کزه مخکې شم او څه شي او زوې مچ حساب له ما سر پرې کې نو دا ګناه کبیره ده یو ځلې چاته چې ما مړ کې او زما سر پرې کې څه شي شو ګناه کبیره ده وې دا مې خوخه د خدا مې نه د خوخه چې پاره قوم مشر چې ابو بکر پکې تاسو پوهیږئ په خبره دا مې ته خلاصه وي كان والله ان اقدم كذا مخکې پریشم دما په حکم دا قیدو لگاوا فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من اسم ما تبني دین کی دا خبره دا عصيان امر یو ګناه چې محبوب لما تر دینه چې امیر شم په هغه قوم چې په هغه کې ابو بکر دی اللهم الا ان تصول لنفسي عند الموت ورسترات مرق وقت لك وسوسه راشي یره بشر شوی به هغه جدا ورستر عزیز نو بیا له وسوسه شیطان واچي مله په بادشاہ شوی به ابو بکر په بادشاہ وکړ نو ورسترات دا وسوسه راشي بیا له دې وخت داله کې نشته الا ان تصول كمزين كما تنفس عند الموت او شيء نمونه فقال قائل من النصارى حباب بن منذر لي انا جزيلها المحقق وعزيقها المرجب ما تقول جزيل تسجيل دجنه دا قانون بو چې ونه به قانون کنه او قانون غاله چې وته وي هلته به ولګي په میاس کې څه کړو دا لرګي بس د پاره دا اوس چې کله خارخي یا اسم خارخني ځان ګرای نو که دیوال پورې ځان ګرای نو دیوال خرابي او دیوال یو سایډ تنبي نو دا به ځای کې ولرګي خخ کړو نو د خان غراته لغي پورې وشامه ځان به پکې ګراو نو ټول خان باغې ته واپس کېدل او براته نو جوزه تسجیل د جدل دی هغه لرګي
تكشو او ورقصيص شيء دي جزيلها المحكك غراول ورقولتي محكك حكا حرقتوي غراول ورقولتي مزاق لرګي چې هغه پورې خلک ځان یعنی څه مطلب انصار په مشوره کې ما ته رجوع کوي دا ټول ما ته راځي کېږي وعزيق عزق د اجبور غنچک ته وي مرجب اعلى نو چې اعلى غنچک یې ته خلک رجوع کوي کنه کوي نو زه د انصار جزیل ما او عزيق دې مشوره ما سره کوي په ما اعتماد کوي نو زه مقدره یې پیش کوم منا امیر ومنكم امیر یا معاشر قریش منو اختلاف کو نه کوو تاسو منو یو بزمون نه نو دوست ممکن ده یو من فکسر الشور زیاد شو اوازونه پورته وچاوي نه دا خبره ټیک نه ده هغه ټیک ده دا قبل جوړ شو حتی او یریدم د اختلاف نه ما وی ابسط یدک یا ابا بکر لا ترى قرقا فبسط يده فبايعه المهاجرون چې پاغه کور کې وو وبايعته الانصار صاروا بیعته خبر الله تعالی ونزونا ورټو کوم په صاد ابن عباده هغه دا ټوپ نه مراد ټوپ دا معنا چې دا هغه مشری مخاطب ټوپ چې په بنده پچوي نه مغلوب شي کنه ام مغلوب ته دا مشری ختم فقال قائل منهم شاوي الذين قتلتم صاحبهم ومرق اخو په دې سم راغلي چې نو بادشاہ شمه فقلت قتل الله صاد ابن عباده من دې کړه خدای کړی دې دا کوم د پیغمبر په مشوره خبره د پیغمبر خبره خدای تكشو قال عمر وانا والله ما وجدنا فيما حذرنا من اقل منذري فيما فحذرنا فاخذ محاذر يوم امر اقوى تبعت ابو بكرنا دار الوقت محبوبته پیغمبر دفن بين المستشو ولي خشينا ان فارقنا القوم كم دي قوم نزال لشو هذه انصارنا والاوبيعات ونشي ان يبايعوا رجلا منهم يقوم لذا اقبل جو سويتنا بيعات بكي بعدنا فيجي لابد تكون نفس فيا باتباعك وعلى ما لا نرضى لك حديث مخالفة رازي ده لما في مبني اتباعك لقى حديث غير ولينا ليه حديث كلا ذلك علم من يقول وإما يا مخالفتكم ويكون فسادا إعلانك آخرك نتيجة ومن عمر أغسوك بعثك وصلي ترى بيد مشوري المسلمان وداخل اتباعك ونشر ذلك خليفة هذه أغامير ولا الذي تابعه جسوك سربيعك تغير رتا فدي يرى أن يقتلا كدوالا بوجه لكيگي تابعيات كدوالا ودباقي كذا كتير قتل وتبيشه وده أبو بكر فلتتن وتاوجه او عادت عمر غبيا فلتتن نو أغا بيا عمر فاروق رضي الله عنه صحابة راغول قل او مشورة شورا او يوقف زرزان نفس خليفة کو ابو بکر وی او کاغذ کې نوم لیکلو یره وینم در تناق لما او دې کاغذ کې کوم نوم لیکل دي سره بیا ته په مې اعتماد وکړي یو راته بیا ته کو علي شه پیرا حضرت علي رضی الله عنه جلاس کې خو کنا بی بیعت سره و ان کان فيه عمر څه شو ولې ځکه خلک د عمر نه یریدل ودا خوري زور اور دی او دې جګړه مار دی او دې خلک وਹੀ نو په نس خبره بټول تک ستري جانا بعد تخفر دي جانا بشارة فوقروسي حضرت ابو بکر سوے کدا دا ازدبان دا خلافت بوج ندی راغلے او چې دا خلافت بوج پراشی مو مغنی نرد بشی او مغسر شو تاسو پوهیږئ په خبره لوس مخکې لاړ شوه بکران چې واده کړي ني الک یا جنې نو بکرات باکره خو جنې ته یې سړی ته منه وای دا تغلیب دی ها لکه څنګه عمرین وای او یا قمرین ویل کېږي وينفيان او دی به اوشل لشي الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا او رأفت نکوا ولم بمسوزوا اذا رأفت قرا مثلا ولم بمسوزوا ها او خلق ورتبع قاعده قدره وجه عبرت دیوالی او یریږي خلک ها او افت زوست وزول د اقامت حدنا حد قائم نکي لکه دې مینا په پیدا کې او زړه دې په وسوځيږي چا به سمعت في يأمر في من زنا او في احساني يحسن بلش او يحسن سل دوله تغريب عامل
ولې مولانا صاحب دې کې ورکوټ غوندې اختلاف ته غدا اذا تغریب عامل څه حکم لري زمون پنځ باندې دا سیاسي حکم دی بادشاہ لخوا د کې شړی او که نشړی او د اغي ائمه ثلاثه پنځ باندې جو زحد دی مو وایو نه دا زیادت خبر واحد دی پچا کتاب الله کې تغریب عامل ذکر نشته او دا دغه خبره وره زنداري چې په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره شړل مرتد شو نو بیا ته وی لا اغرب بعد رجلا نو کو جز د حد وی نو بیا هغه یو صحابي ساقطول شي نه نو عمر ته دغه مفهوم غشتري ورپسې شاو طریقه نو بالکل کلی دی شړلې دی دا سیاسي حکم دی چې بادشاہ پکې پیدا ویني نو شړلې شي دې زمانه کې علما وجود به شړینا دې خلکو سره بس کوم جیل کې راځي دا جیل اندازې لکه شړل چرندا چې د پلان مور نه جدا کې د قوم نه جدا کې د وطن نه جدا کې دا جداوای دې زمانه کې پسر راځي او کله بل ملتو شړل تاسو جاسوسي به او نو فساد بخواره نو که تغریب باندې بادشاہ عمل کوي هم راغي په دې ورلسور کې جیل دی ورکی ها بالکل حد بیا بادشاہ قائم ہے یا بے قاضی قائم ہے یا قاضی بل اختیار مرکولی نائب قاضی جو پکیشا بل ذکرال کے اقرار مناسبت دا ترجمه بعض حضرات دې اصلاح کوي وی دې په د صاحب د حد مقرر کړو دې پرجن نشي ورکولې دې قاضي خونه دي دا نائب قاضي شو خیر خلاص شو اور اسے اعتراف په متوهم بعض کتابونو د احناف کې راځي